یو کس نه تکبیرونه پاته شول نو هغه به څه کوي د هغې څه حکم دی. خوږو اسلامیانو ښایسته طریقه دا دی چې څو تکبیرونه ته پاته وي او کم دعا یا درود شریف یا ثنا ته پاته وي په کار دی چې په هغې طریقې سره دی ادا کی. او کچیرته دته خطره وي چې زه دا په دې طریقې سره ادا کوم نو جنازه به روانه شي، اوچته به کړلی شي او خلک به روان شي، نو اوس حکم د دې پاره دا دی چې څو تکبیرونه ته پاته شوي بس هغه ورځله دی الله اکبر الله اکبر، دوه ځله پاته شي دوه ځله دی الله اکبر، که درې تکبیرونه پاته شي به درې ځله دی الله اکبر زر تر زره ووایي او بیا دی سلام وګرځوي. الله اکبر الله السلام علیکم ورحمۃ اللہ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ اللہ اکبر السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. او زما خوږو اسلامیانو د چپړو سو حکم دی. کچیرته یو سړی چپړې کېړی په خپو وي او خپې پکې دن نوي نو بیا ما عزتمندو قدرمندو د دواړو پاک کېدل ضروری دي. او که خپې ته بار کړي وي نو بیا پاک کېدل ضروری نه دي. امیر اهل سنت فرمایي زما جنازه دی یو سید ادا کړي یا د یو سنی عالم با عمله او پابند سنت وي، او که هغه نه وي نو بیا یو با عمله او پابند سنت اسلامی رور یا کله اولاد نه آل نه څوک وي نو هغه. خو امیر علیہ سنت فرمای زما خواهش دا دی چې په دې ټولو کې سادات کرامو ته ترجیح ورکړل شي. ما عزتمندو د جنازې موز متعلق احکامو د پاره تجهیز او تکفین مزید تفصیل د پاره وګورئ.